ابراهيم انك حميد مجيد. باب نو دا باب هذا باب منون دی مرفوع دی خبر د مبتدا محذوف دی. هذا باب دا یو باب دی او د باب ترجمه الباب دا دی چې لا تمنوا لقاء العدو، ارمان مکوي د ملاویدلو دشمن. یاره خو بس چې دی دو سره مخامخ شوی کنه او دی یهودي سره مخامخ شوی بس ورمنډه مې کړی، دا ارمان مکوي. حدیث کې براشي دا ارمان مکوي او که په میدان کې د هندو او د یهودي او د پیرنګي سره مخامخ شوی نو فثبتو وصابرو، بیا با ثابت قدم پاتې کېږي، میدان به ورته نه پرېږدي او صبر به کوي. حدثنا یوسف ابن موسى حدثنا عاصم ابن یوسف الیربوعی حدثنا ابو اسحاق فرازی عن موسى ابن عقبہ حدثني سالم ابو النظر مولى عمر ابن عبید الله كنت كاتبا له وإذا عمر كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله ابن أبي أوفى وای چې ماته بیان کړو سالم زوی د ابي نظر چې مولا د عمر زوی د عبید الله دی. دا سالم وای كنت كاتبا له، سالم وای چې زه کاتب ما د عمر زوی د عبید الله سیکرټری ما. قال دی وی كتب الیه، زما دی مولا عمر تا خط الیکلو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ حين خرج الى الحرورية، کلا چی دے وطو دے خوارجو تا دے پا خوارجو پسی وطو، حروریان خوارجو توائی. خوارج اغا خلق دے چی دے اسلامی حکومت نا او د خلیفه برحق نه بغاوت کی، نو دې ته حروریان وایي. حروریان ورته ځکه وایي چې دا حروره یو کلی و او د علي رضی الله عنه په زمانه کې 2000 حروریان دغه کلي ته راجمع شوي. نو فقرأته دا ختمه دی عمر ته اولستو چې کوم عبدالله ابن ابي اوفا را لېږلی و فاذا فيه، ناڅاپه په دې صحابي په دې خط کې دو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض ایامه التي لقي فيها العدو. وی په خط کې دا لیکلي وو چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض ورځو هغه کې چې ملاوي ده په هغې کې د دشمن سره نو وانتظره انتظار کو. نبی علیه السلام دا عادت شریفه و چې د سحر نه به جهاد شروع کو نو کو به، او کله سحر نه به شروع نه کو نو بیا به جهاد نه شروع کو چې څو پورې به نور زایل شوی نو نو آگے پوری بے بیا جهاد نشورو کو. او داگی وجه دا چې دا انور زائل شي د رحمت هواګانې راوالوزي او د دنیا په مختلفو حصو کې د مجاهدینو دپاره مسلمانان دعاګانې کوي. تاسو د مجاهدینو دپاره دعاګانې کوئ؟ څه ویم زه وایم که مسلمانان دعا کولې نو غزا کې با یهودو مسلمانانو صدا لوبې نه کولې، خو نه کوي مسلمان دعا نه کوي. دی خو نوره توره پرېږده خو دوام نشي کولی دا اوسني مسلمانان. دا اوسني مسلمان خالص ډوډۍ خلاص دي.
دې اخر یې به خدای ډوډو د خوراک لپاره پیدا کړي. نو وانتظر انتظار به وکړو حتی مالت الشمس حتی چې نور به زایل شو. ثم قام فی الناس بیا ادرید په خلکو کې پکاله ایها الناس نبی علیہ السلام په میدان جهاد کې مرګرو ته وایي لا تمنوا لقاء العدو ارمان مکوئ د ملاوېدلو دشمن واسأل الله العافیه الله نه بچاو غواړئ چې د جنگ و جدال نه الله موږ وساتي او دا کفار په خپله توره ووهي. خو فاذا لقیتهم فاصبروا کله چې په میدان کارزار کې د دشمن مخې ته رالی نو بیا صبر کوئ ټینګ شئ بیا. او واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف او په دې ځان پوهه کوي چې یقینا جنت لاندې د سورو د تورو نه دی. د کافر د کافر د توري چې کوم سوری دی د دې لاندې جنت دی د دې لاندې جنت دی. ثم قال بیا نبی کریم دعا شروع کړه اللهم منزل الكتاب اے الله چې ته نازلون کې د قرآنی ومجری السحاب او چلون کې د وریځو وحازم الاحزاب او شکست ورکون کې مختلفو ډلو د کفارو ته احزمهم خدای زمونږ د مقابلین لا مشرکانو لا شکست ورکي او وانصرنا علیهم الله زمونږ امدادو کې په خلاف د دې مشرکو باندې. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله ده حديث ده فأعطاه كتاب عبد الله بن أبي وقاص صحابي كتاب وتراغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو أرمان مكوي ده ملاوذلو دشمن. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاصبروا. باب تاریانی مکنه دسی دا جعلی او مصنوعی غوندې مفتیان پیدا شو. بخاری غوندې کتاب ته سپکه شروع کړې ده. دلته یو دی توصیبګی ورته وایي توصیبګی. هغه توصیبګی چې دی هغه چېرته نوی دغه را پیدا شوی دی مفتي د هغه په دې نټ کې ماته چا اورم وایي د بخارۍ دا عیبونه مې درته وښودل او نور به یې درته ښیم نو خدای دې د ابتا څخه هلاک کا. دا حدیث تا نه دی لیدلی چې د مړو نه قلار شي هلاک شي څنګه مفتی یې ته چې نبی علیه السلام وایي کوم سړی در کې مړ شي هغې نه خپلې خولې بندې کوي او تا ته ګوره مړه وړه خوله او خبرې غټې. دا په دې نفحة العرب کې تاسو ویلي دي دا امین الرشید چې دی که نه دا په لار باندې تېره دا د هارون رشید دو زامن یو امین الرشید او یو بل څه مامون الرشید. نو دا مامون چې و د ولګېد او خپل ورور یې مړ کړ په اقتدار باندې. هغه حافظ عبدالرحمن وویل که نه په اقتدار باندې یو بل لکه حیوان وژني نو هغه مړی کړ. نو یو بنګي و دا ځای نه چې جارو کوي ملګرو ته وایي دی داسې را روان دی غوږونه به یې تیز و د بلا د بچي. ویلې دا سړی نه دی ویل دا مې د سترګو نه هغه وخت لوېدلی دی چې د خپل ورور سره ګداري کړې ده هغه واورېده چې راندې شه هلکه ویل څوک نشته چې د رئیس د سترګو ته مې اوچت کي. نو مولانا زازاني هلته یو عنوان ایښی دی چې انفه فی الماء و استن فی السماء
که داسې څه ویلي دي وایي پوزه یې په اوبو کې ده کوناټي په اسمان کې که نه نو دا را ځان نه هغه زیاته خبره وي چې خپل پوزیشن ته سړی وګوري اوس چېرته امام بخاري او چېرته توصیف دی دا دواړه برابرېدی شي ته یې خدای ګر کړې ته پرې بخاري نه پوهېږې ته راشه ما اول زه د بخاري شاګرد یم راشه ما سره پرې بخاري کې خبره وکړه خدای تا تباه او برباد کړه تاسو بخاري راکړئ نو سبا په قرآن باندې به درزل ورکوئ دا اصل کې دا خلک انکاري حدیث طرف ته روان دی انکاري حدیث طرف ته روان دی باب الحرب خدعة امام بخاری باب دی جنگ دوکې ته وایي جنگ څه ته وایي دوکې ته یعنی معنا دا ده چې جنگ سور شه که نه کافر سره پکې هر دوکه کولی شي حتی په دې کې دروغ ویل هم جایز دي یاره بس داسې هلته د غزا دا مجاهدین راپاڅېدله او دومره یهودیان یې مړه کړه دونه یې تېره کړه پوهېږئ پرې باندې د مجاهدینو دا رسالې به مونږ کتلې نو هغې به دغه یې پکې کړي نو دا جایز دي اصل په درې وختونو کې دروغ ویل جایز دي که یو دا د دوه کسانو منځ کې صلح کوي دا دلته هم دروغ جایز دي خپلې ښځې ته هم دروغ ویلی شي داسې یو کپړه راغلې ده چې ته به په یو طرف راوړې په بل طرف دا بله راوړم او حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى مرشو ثم لا يكون كسرى بعده ان شاء الله دې نرسو بل کسرا ناراضي ښه یعنی معنا دا ده چې په ایران کې د کفر راج ختم بشي وقیصر او دارنګي وقیصر ليهلكن زردا چې دا بم د الله بندگان هلاک ثم لا يكون قیصر بعده بیا ودی نرسو قیصر ناراضي او ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله تاسو ور کسرا د ایران د بادشاه او د روم او د یورپ د بادشاه خزانه با په جهاد کې په خپل منځونو کې تقسیم کوي او وسم الحرب حرب الخدعه خدعه او زمې سه اومشتا او په فتحې سه اومشتا او نبی علیہ السلام نوم کې خود جنگ ته د دوکې چې جهاد څه ته وایي دوکه کول کافر چې په کومه طریقه باندې وهلی شوی و حدثنا ابو بكر بن اسرم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه خدعه نوم کې خود پیغمبر خدا جنگ لره دوکا قال ابو عبد الله و امام بخاری دا امام بخاری دا غره چې د پر خپل کتاب کې د ځان نه تعبیر کوي نو قال ابو عبد الله وای زویا ما دا معنا ده قال ابو عبد الله ابو بکر هو بور ابن اسرم ده دا ابو بکر چې کوم راوی د حدیث ده دا په حقیقت کې بور ابن اسرم ده حدثنا صدق بن فضل اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة خدعة باب الكذب في الحرب كما خبره چې امام بخاري دې سره یعنی په خبره خلکو ویلي زمونږ را کتاب دی دغه دا شامی چې ورته وي دا زمونږ لویه پتاوه ده لویه پتاوه دا دلته شته نو دا ډېر
نو مشرانو به ویلې وچانه چې خر ورک شي نو هم په دغه کې ګوري خر چانه ورک شو نو هسې خبره به یې کوله چې لکه شامي هېڅ مسله نه ده پرې پاره مسلې بحث کړی نو که چانه خر ورک شو په شامي کې ګوري زه وایم که چانه خر ورک شو نو په بخاري کې ګوري بخاري مې مثلا د پرېښې ما تاسو ویل که نه چې کذب په جنگ کې جایز دي دا باب دي باب الکذب فی الحرب باب دې ثابت په بیان د دروغ ویلو کې په جنگ کې بخاري ویلو جواب خو چې خلک ویارې کفار ویارې حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن أشرف سوک با زمداری قبول کی زما د کعب ابن اشرف او ما بتن اخلاص تاسو کم ځوان به پتا سو کې یو موقع کې نبی رسول الله تمرګری ناست پتا سو کې کم یو ځوان برا پاسی او ما بده دی خبيث نه خلاص کی ولی فإنه قد آذى الله ورسوله یقینا د کعب ابن اشرف ضرر رسول الله او د الله رسول تا الله او رسول ته ضرر رسول وجلی پکاري مړی کړ دا دونه خطرناک سره و چې کله د بدر غزا وشوه نو د مکې ته ووته او څونه صنادي د قریش وجلی شوي او په قریب بدر کې اچولی شوي د هر یو کور ته ورغی او جړاګانې هغې ته وکړې خو مولا و غټ مکار و بدعتي مولا و غټ مکار و داسې جړاګانې وکړې دا د وجلو خلکو دا زموږ سرداران دا د وجلو چې د محمد او دغه ملګرو ګوره په څه طریقه مړه کړه ګوره لا کوي ځای واچوه هر کور ته لاړ او قریشو ته ویلې چې راشئ زه درسې امدازم نی مدینې ته فوج راولئ زه درسې امدازم زما ډله به ورسره نبی علیه السلام خبر شو نبی علیه الصلاة والسلام ویلې ویل د کعب علاج به راله څوک وکړي قال محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه مجاهد فاسد ولا تحب ان اقتله دا الله پیغمبر ته دا خوخه غني چې مړی کوم یا رسول الله قال نعم او فاتاه دا محمد ابن مسلمه ورته غلی غوندې راغی یو بل قسم ځان سره وستی دا د رضاعي ورور مو چې راغی کېناست سلام کلام وشو خبرې شروع شو څنګه راغلی یاره جی صاحب ان هذا دا نه دی دا یو خبره وکړه محمد جی ساواره کې خو به داسې حتکامیز خبرې راځي او په ماله باور کوي هغه ویل اجازت دی درته چې څه وی هغه وایه ما پسې بووایه خو سایه دا که نو دی وایي ان هذا دا نه دی دا چې موږ تر مکې نه راغلی دی یعنی النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدای صاحب وایي دا نه دی قد عننا دا منگا تنگ کرو دا چاندی دی او دا مهاجر را روان او دی سپینو دی روستی قد عننا دا منگا تنگ کریو سألنا صدقتا دا زکاتون غوالی دا خیراتون غوالی دا جماعت اسلامی دی چاندی غوالی قالا راوی وی فقال ورته وی فقال دغه ورته وی کعب واذن والله لتملنه
دارنګې زماري په الله قسم تاسو نورم تنګي ورېګا محمده دا سړی به تاسو نورم تنګي مونږ خو درته وایو چې ځان دې ساتئ هغه ورته وایي قال فإنا قد اتبعنا هغه جی یو خبره ده اوس یې مونږ تابعداري اختیار کړې ده ملګرتیا یې مونږ اختیار کړې ده نو فنکره ان ندعه دا مونږ بده ګڼو چې دا مونږ پرېږدو مونږ اوس دا راته ډېره بده ښکاري چې په دې وخت کې څنګه پرېږدو مونږ راغوښتی دی مونږ ورڅخه خبره کړې ده خیر انتظار کوو حتی ننظر الی ما یسیر امره لږ انتظار کوو او لږ ورته ګورو مونږ ګورو چې ده دا کار کامیابیږي او که نه کامیابیږي که کامیاب شو خو ډېره ښه ده که نه نو بس بیا به ایسته ترې دغه شو قال راوي وایي فلم یزل یکلمه همیشه ده ورڅخه خبرې کولې حتی استمکن منه فقتله چې کابل تې وموندله یو مړی دې دای کې چې کوم دی په دې د ده په کتاب المغازي کې عنوان دی وجل د کعب بن اشرف نو دا ورته وویلي چې زه چې راغلی یم چې زما واړه وږي دي ما ویل چې ورور مې راله وربشې راکړي وربشې نو هغه ویل چې ټیک وربشې خو دله درکړم خو ما له به ورسیکه په کارګاڼه نو هغه ویل ته څه وی ویل دا خپلې ښځې راسه کېنه وایي پکې دونه دوی حرامي وکړه محمد بن مسعود ته خپلې ښځې هغه ویل جي ته ځان ته وګوره ته په عربو کې اجمل العربي په ټولو عربو کې ډېر ډولې نو موږ د خپلو ښځو اعتماد په تا نشو کولی نو ویل خپل واړه راسه کېنه وایي زامن ویل دا هم نشو کولی زما زوی ته به خلک سبا وایي مړه ته په څو اوږو وربشو کې چې کوم دی پلاني سره ګاڼه نه وي دا عار خبره دا راباندې مه کوه ها وسلې به درڅه کېږي ویل زه وسلې راسه کېدی ویل زه به وروستو راشم جي ښه ماستن به راشم ښه راغی دوه جلد ځوانان یې ځان سره کړه او پوه یې کړه ښه تیري تورې وله ورکړی چې ما درته هم وکړو نو خرب پکې وباسئ بس ماستن ورله دې دوپوړي ته ختلی ور یې بند کړی دی اواز یې وکړو څوک دی محمد ابن مسلمه دی په دې راکوزېږي ښځه ورته وایي بجر کوزېدو وخت نه دی دې اواز نه ماته داسې بریښي لکه چې وینې چې څاڅي خطرناک اواز دی دی وایي ځوان دا نه دی چې چا سره خبره وکړي او واده وکړي نو هغه به د هغې خلاف دا خو یو محمد ابن مسلمه دی زما دایرور دی او بل ورسره ابو کبشاد نومې دی هغه ورسره راغلی دی ملګري یې ورته هېڅ دغه نشته څادر یې راواخیسته او ده به زبردست عطر لګول لکه ده چې مال عطر راکړه عطر به یې لګول چې عطر یې لګول چې کېناسته غټ سر یې پرېښی و محمد مسلمه رضی الله تعالی عنه د دې خبیث سر ښکل که سر یې وله ښکل که بوی که او کېناسته هلکان هم کېناسته تورې ورسري یاره ډېر خوند راکړه ستا د سر دی بوی یو ځل بیا نه بوی کوم ویل بیا یې بوی که یو راغی پر سر کې وله داسې ګوتې ورکړې که نه غټ غټ سر یې کلکې که چې کله که ویل ها هغې راغله چې خراب وی وه ایسته راغله وزه یې مردار که دا مغازیو کې به تاسو ته انشاءالله په دې الفاظو باندې بیا میلاو شي باب الفتک باهل الحرب
امام بخاری دغه خبره بیا کوي دوباره. امام بخاری باب دی یعنی مطلب دا دی چې یو حربي د حربي قتل جایز دی او داسې یعنی معنا دا ده چې په ناخبرۍ کې فتک باندې وي په ناخبرۍ کې وجلی شي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن أشرف فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي فأقول ما تجات راك إذا بستا بارك خبركو قال قد فعلتو ما اجازت در کړه زما بارک چې څه وایا خو سړی بیغمه کا. باب ما يجوز من الاختيال والحذر مع من تخشى معرته. امام بخاری باب دی په دې خبره کې ما يجوز هغه چې جایز دي د چل کولو نه اول حذر او دارنګه د یری او د تقیز او د بیداری نه مع من سره د هغه چانه تخشا چې ته یریږي معرته د نقصان داغنا پیږي پریوانی د عیبونو داغنا د شر داغنا تاسو یریږي نو هغه سره هر حیله چې دا هغه جایز ده لکه دا هغه وکړه کنه یو بیګاله راشم ورپسې برال راکې کنه او ورغې مړی. قال ليس حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابي بن كعب. نبی علیہ السلام لاړ او غسر ابي بن كعب دی قبل ابن سیاد طرف د ابن سیاد. داس ابن سیاد د مور پلار يهوديان او دا یو ولکو او د په باره کې د صحابه او د پیغمبر خدا خیال دا چې دا دجال د خبرې به راسي کولې. یو ځل لکه دلته اسرائیل بشي نبی علیه الصلاة والسلام د خواته ورغې د وړو سره ټیکان کوو نو په شا باندې ډب ویسته ولته دا منی چې زه د الله رسول یم ویلا او زه دا منم ته رسول الامیین ته د انپړو خلکو رسول کنه. نو حضرت عمر وویل چې یا رسول الله جهاد نه کوي چې دا سړي ووم. هغه ورته ویل عمره که دا دجالي نو ته د دې په مرګ باندې الله نه مسلط کړی هغې له به عیسی علیه السلام راکوزي او که نه نو تعالی د په مرګ کې څه خیر دی چې وجني. بل ځل بیا نبی علیه السلام روان دی او دی په یو باغ کې او دا دغه چې دی دا ابن سیاد دی څادر یې اغوستی دی او رنګ رنګ کوي ځان سره څه ګونېږي. نبی علیه السلام د دې خجورو د سټو نه پناه پناه راځي یا مور یې ولیده نو ده ته ویل یا صاحب محمد نو دی زر راپاسې. نبی علیه السلام ویل که دې مردارې راپاسولی نه وی که نه نو موږ به څه نتیجې ته رسېدلي وی دا رنګ رنګ به یې ما وویل چې دا څه وي دا خبره ځکه وایي قبل ابن سیاد پیغمبر خدا طرف د ابن سیاد ته وحدث به في نخل ولما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نوای وحدث به پس بیان وکړی شو په دې باندې په کجورو کې اندې په کجورو کې و. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله کله چې نبی اسلام باغ ته ننوته نو توفقا یتقی بجذوع النخل شروع شو پیغمبر خدا چې ځان پټوي او ساتي په سټو د کجورو باندې او ابن سیاد فی کتیفة لها او دا ابن سیاد چې کوم دی دا په یو صادرګي کې دی لهو چې د ده دپاره فیها پر صادرګي کې رمرمتون ګون ګون کوي داسې. نو پرعت ام ابن سیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید مور د ابن سیاد رسول الله لره
فقالت يا صاب هذا محمد. اے صاحبا دا د نوم دی، دا محمد دی. ووصب ابن شهاب، ابن شهاب راټوپ کړی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ترکته کدی مور پرېښی وی بین موږ ته بیا حالت واضح شوی وی. دا بل بابو ویني بیا دغه شي. باب الرجس فی الحرب، په جنگ کې سړی مقفا کلام ویلی شي. رجز د شعر په شانتي مقفا کلام دی، دې ته رجز وي. او ورفع صوت فی حفر الخندق، او آواز پورته کول په کنستلو د کنده کې. فيه سهل، پدې کې حدیث سهل رضی الله عنهم پروت دی، او د انس هم پروت دی د نبی علیہ السلام نه. وفيه یزید عن سلمہ، او پدې کې یزید د سلمہ نه بیان منګه ته کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با رجز وایو. دی بل حدیث کې رجز را روان دی، مقفا کلام. قال مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن براء بن عازب قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ما نبی علیہ السلام په ورځ خندق ولید. هو ينقل التراب، او نبی علیہ السلام خاورې چلولې. حتی وار التراب، حتی چې پټ کړی او خاورې شعر صدره، هغه ویښته د سینې د پیغمبر اسلام. وکانه رجلا کثیر الشعر، او نبی علیہ السلام په بدن باندې ډیر ویښته. وهو يرتجزو، او نبی علیہ السلام مقفا کلام کوي. برجز عبدالله ابن رواحه، پاغه رجز د عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه چې دا غویانو د انصارو په یوم العقبه باندې نبی علیہ السلام سره چې آخري لوزنامه سنادیدو د مدینې کوله په مینا کې، نو په عقبه د پاسه وه 2 کسانو، نو د ترجمانو د انصارو. او دا شهید هم دی. بیا یو موقع کې نبی علیہ السلام 3 کمانډران په پوج مقرر کړو: زید ابن حارثو، جعفر طیارو، او دا دیو. دا کسان دریونه شهیدان شوي. بیا خالد رضی الله عنه توره واخیسته، خلکو مشر که موجوده و پوج او ګټه وشوه. خو دا 3 کمانډران پکې نمبر په نمبر باندې شهیدان شو. نو دا هغه سړی دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه. یقول، دی وی اللهم لولا انت ما اهتدینا. دینی مقفا کلام دی کنه. اللهم اے زما ربا لولا انت کتنوے ما اهتدینا، منگ با درست لار نو مندلی. ولا تصدقنا، نبا منگا خیراتو نکڑیوے. ولا صلینا، نبا منگا منس کڑیوے. فانزل سکینتا علینا، نازل کپ منگوانی چین او آرام لرا. وثبت الاقدام الا قینا، او کلکا زمنگ قدمونا کلچ منگ ملاویگو د دشمنانو د اسلام سرا. ان العدا قد بغوا علینا، بعضین کرا گری ان الاولا قد بغوا علینا، یقنن دشمنانو ظلم کړی دی په موږ باندې چې قریشیان دي. اذا ارادو فتنه ابینا، کله چې دا مشرکان اراده وکړي په موږ باندې د دوباره گمراه کولو، نو ابینا نمنو یرفع بها صوته. او دې ته چې راغی ابینا، نو پیغمبر خو ابینا. دلته بعضې خلک دی یا قرآن کې ډېره دعوه کوي موږ په قرآن پوهېږو، غریبان ټکي نه خبر نه اوري. هسې د قرآن مغز ته نه دي تلي. دی وایي
کوئی دا جلوس پکې چا راوستی دی او دا نه منو پکې چا راوستی دي مال راشه بخاري وګوره دا ابینا څه معنا ده نه منو دا یې معنا ده که نه دا خوارات داسې دي که زه حیران یم چې دا علم نه بلکل عاري دي نو زه کله کله ځان ته یم زه به دین څه خوب وینم او که نه د کتابونو کې څه دا بوډیان ګډې وړې دروغ وایي خدای ګر کړي نو ځکه وایي چې اواز پورته کړه ابینا او بلکې صحابه هم ورسره یو ځای چغه وواله نبي اسلام به چې دغه ځای ته ورسېده او یواز دا نه دي تاسو له به دا هم راشي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره او صحابه ویلي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ان شاء الله باب من لا يثبت على الخيل